وای ته چیرته یې عمره شراب پورته دوباره لږ خو وګوره دا حال په لورلۍ کې ملګرو سبزي منډۍ کې په جومات کې چا اور لګولی دی په هغې کې 25 چې کوم قرآن مجیدونه دي نو هغه شهیدان شو. هغه شهیدان یې ملګرو روډ ته راایستي وو. نن روډ بند و. اوس ماته یو ملګري راولېږل چې نوید به په دې باندې اواز اوچت کا. په دې ځینې ویډیو کې لفظونه هم ختم شي. ځکه ختم شي ملګرو چې یو ځل نه دا دویم ځل شو. هلته که په سویډن کې یو بدبخته ولګېدو او د قرآن مجید بې حرمتي وکړه نو دلته چې دا نامعلوم افراد دا لفظ راشي نو دغه نامعلوم افراد اخر په ځمکه باندې ننوځي او که اسمان ته وخیږي. نو خو د هغه چې کومه 400 کې واقعه شوې وه چې یو بدبخته لګېدلی و په جومات کې قرآن مجید سوځولی و نو خو د اوسه پورې د هغه پته ولګېده او نن یو قرآن مجید نه ملګرو 25 قرآن مجیدونه چې هغه روډ ته راویستلی شو. کله چې په دغه قرآن مجیدونو باندې اور لګېدلی نو دغه یو لفظ حساب کتاب به موږ ورکو. که په سویډن کې په حرمتي وشي هغه خو غیر دینه دي. دا څوک دی چې دا نامعلوم دی او دا راځي او د پاکستانیانو د مسلمانانو په زړونو باندې چړې راکاږي او هغه قرآن مجید چې په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی او موږ په ایمان راوړی دی نو آیا دې ته خبره جوړیږي چې په دې ملک کې انتشار جوړ شي؟ آیا دې ته خبره جوړیږي چې دغه خلک راوځي دا مسلمانان راوځي جوړ کړي؟ ځکه چې دا د برداشت نه بهر خبره ده. دا د برداشت خبره نه ده چې زما په 15 قرآن مجیدونو دې اور ولګي او زه به غلی زه به احتجاج نه کوم زه به په دې اواز نه پورته کوم. نو دا نامعلوم افراد اخر کم خوا لاړ شي. که چېرې دا مسلمانان وي نو زه حیران یم چې څنګه هغه مسلمان چې هغه جومات ته اور لګوي هغه په قرآن مجیدونو باندې اور لګوي دا په کم لفظونو کې ځان ته مسلمان وایي. که چېرې مسلمان نه نو آیا دغه غیر دینه هغه څنګه راواوړېدل دلته پاکستان ته او په دغه جوماتونو کې ګرځي او اور لګوي چاته ملګرو؟ قرآن مجیدونو ته. دا یو لفظ آیا موږ به د دې حساب کتاب ورکو؟ آیا د وخت حکمران ته ویم چې هغه نامعلوم افراد چې ته د ځمکې د تل نه راوباسي چې کله تا ته نقصان ورسي کله ستا خاندان ته نقصان ورسي نو دغه نامعلوم افراد ته د ځمکې د تله راوباسي. نن ولې دغه نامعلوم افراد تا راوینیستل؟ نن هغه مسلمانان په روډونو باندې احتجاج ته راوتي او هغه قرآن مجیدونه راغستي و په روډ د پاسې ایښودي وو. نو د عذاب انتظار کوئ. چې کوم احتجاج شوی دی ما ته اوس یو ورور راولېږو چې نوید بهی نن داسې قسم واقعه شوې ده تا پرې ولې ویډیو ونه کړه؟ خو په دې ځینې ویډیو کې بیا لفظونه هم نه وي چې مونږ یې ستاسو سره شریک کړو. ځکه زما خپله اوسان خطا دي. زما د الله په ذات قسمي لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما وجود ټول رپي چې زه ستاسو سره دا ویډیو شریک کوم. ځکه یو قرآن مجید نه دی دوه نه دي 15 قرآن مجیدونه چې په هغې باندې اور ولګېدو او دغه اور سوچ کوئ ملګرو آیا زمونږ به حالات څه آیا د دې ملک حالات به څه جوړېږي چې اوس دا قصه پکې شروع شوه؟ د مسلمان ژوند خو په دې ملک کې تنګ دی خو اوس پکې دا قصه شروع شوه چې دې طرف ته خبره لاړه چې نامعلوم کس راځي او هغه په قرآن مجید باندې اور لګوي په جومات باندې اور لګوي او په رڼا ورځ باندې ورک شي پته یې مونه لګي. ځکه چې دا د مسلمانانو جذباتو ته ټیس رسول دي او کله چې په هغه قرآن مجید چې هغه په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی او الله جل شانه د خولې الفاظ دي کله چې په هغې باندې اور لګي نو زه مسلمان بیا نه ټینګېږي. خو که چېرې مسلماني ژوندی وي نو حکومت موجوده حکومت ته زموږ عاجزانه ریکویسټ دی چې دا نامعلوم کسان مخې ته کوي او دوی له داسې سزا ورکوي چې دا ټوله دنیا ته عبرت واخلي. چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله.